د قاری صاحب د پاره 100,000 روپۍ د خپل بنسټ د سیړه دوی د پاره اعلان کوم ان شاء الله 100,000 روپۍ به زور کوم الله د قاری صاحب سره زما ذاتی دا وعده ده چې کله د پاره په جمعات کې که په بازار کې که په هر ځای کې د قاری صاحب د پاره وځه په خپل باندې ګرځم خلکو ته بسوال کوم او د یو سوچ وکړي چې یو داسې قاری چې دغه په زړه کې د الله تعالی کلام پروتي ده. السلام علیکم ګرانو قدرمندو اوریدونکو اولیدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د باجوړ په ګوټ کې په چم باندې چې کله هم موږ ته پته ولګيږي چې زمونږ یو رور زمونږ یو بچي هغه بیوسه دی لاچار دی یا زمونږ کوم خوري دا غوي وسنه کېږي دا غوي بیبسي د زیاتره خلکو دغه بیبسي دغه لاچاري موږ د کیمرې مخې ته هم نه راوړو دغه سوم دغه شان پټ باندې مخ خپل مرستې جاري ساتو خو بعضې داسې مریضان یا داسې مجبوري یا داسې لاچاري چې هغه ستاسو مخې ته راوستل زمونږ مجبوري جوړه شي او د هغوی هم مجبوري د الله تعالی په کور کې ناسمه کوم شخصیت چې تاسو وینئ شهزاد قاری صاحب کوم چې دلته په دې علاقه کې پیش امام هم تیر شوی دی اوس په مامنځو کې دی تعلق د سلارزو سره دی اوس دلته په دې مدرسه کې ناسي جمعات کې ناسي د ماشومان بچي دی او په خپل وته د معدې څه تکلیف دی کم ته چې ډاکټرانو د لکو نه سیوا روپۍ د علاج خودلی دي او د قاری صاحب نه خپل کوټه شته نه پټه شته نه دکان شته نو قاری صاحب پیش امام دی د الله تعالی کلام په زړه کې د ماشومان ته درس کوي سبقونه وایي اوس نن سبا مجبور دي زمونږ او ستاسو لاس ته ناسته محتاج شوی دی د قاری صاحب نه یو څو پوښتنې کوو چې قاری صاحب ته مسله څه ده قاری صاحب څه مسله ده زما د معدې مسله ده شپږ میاشتو نه راهیسې ده چې څه خوراک کوم هغه مې هضمېږي نه بېرته مې الټۍ کوم درې څلور غنډې پسې بېرته را دغه کوم هغه دا وجه وه چې ډاکټرانو ما ته وویل چې ستا معدې نه چې کومه کولمه ښکته تلله په هغې کې څه غوټه غوندې ده د دې به اپریشن کوو د دغه نه بغیر ستا دغه نه کېږي او دا مانې به وایي تر ځان سره 1,00,000 روپۍ چې برابر کړي کوم سامان یا کوم دغه ته ضرورت وي نو په هغه باندې به وایي ستا دغه مونږ کوو نو کار ډاکټرانو چې صحت کارډ باندې به انشاءالله وایي تاسو قاری صاحب د اوسه پورې دومره پیش امامي کړې د ماشومانو ته هم درسونه کړي سبقونه مې یاد کړي دومره څه روپۍ دې نه دي ګټلې زمونږ دغه 15,000 روپۍ تنخوا به وه هغه باندې به د کور خرچه شوه ډاکټر دغه په هیله نه دغه کړي ډېر زیاتې خبرې نه کوم خو قاری صاحب زمونږ نن محتاجه دی د قاری صاحب ضرورت دی چې کوم زمونږ ورونه زمونږ اواز اوري هغوی ته هم دغه خواست دی چې موږ ته د دې قاری صاحب د علاج دپاره پیسې راولګي انشاءالله ستاسو 1 روپۍ 1 انه چې ده هغه به قاری صاحب ته رارسي او انشاءالله د قاری صاحب سره زما ذاتي دا وعده ده چې که د ده دپاره په جمعات کې که په بازار کې که په هر ځای کې د قاری صاحب دپاره وزه په خپله باندې ګرځم خلکو ته به سوال کوم قاری صاحب ناست دی زموږ مخې ته هم یو بل قاری صاحب هم ناست دی خو د یو انسان ژوند بچ کول وي د ټول عالم اسلام ژوند بچ کول دي او د یو سوچ وکړي چې یو داسې قاری چې د هغه په زړه کې د الله تعالی کلام پروتي د هغه د خولې نه د هغه د زړه نه بېشماره ماشومان چې دي هغو ته زده کړې شوي هغوی د الله تعالی دغه کلام زده کړی زموږ د معاشرې بدقسمتي دا هم ده چې موږ د زوی په پرایویټ سکول باندې 1,000 2,000 5,000 10,000 100,000 روپۍ د هغو خرچو ته د میاشتې موږ سینه ټپولي موږ ته زړه کلکلي هغه موږ ورکوو خو چې بیا کله زموږ دا علما زموږ دا چې د کم په وجه باندې زه به دا ویم چې ټول مسلمانان یو موږ ټولو ته دغه پته ده چې نبوت بند شوی دی بل پیغمبر موږ له نه راځي همدا زموږ د پیغمبرانو وارثه دي د دوی په وجه باندې موږ ته دین را رسېدلی د دوی په وجه باندې موږ زموږ بچو تاسو ټولو مونځ زده کړی دی کلمه زده کړې ده قرآن شریف زده کړی دی موږ د الله تعالی د احکاماتو نه د دې علماو په وجه د دې قاریانو په وجه باندې خبرېږو زموږ ماشومانو ته دوی تربیت ورکوي ستاسو د ټولو نه مې همدغه خواست دی زه په خپله باندې د قاري صاحب دپاره 100,000 روپۍ د خپل بنسټ د سیړه دوی دپاره اعلان کوم انشاءالله 100,000 روپۍ به زه ورکوم نور چې دا کمې پیسې پاتې کېږي دا به ورته هم انشاءالله تعالی د الله تعالی په نصرت سره د الله تعالی په مدد سره انشاءالله ستاسو په ملګرتیا سره انشاءالله موږ پوره کوو
چې قاري صاحب جوړ شي. د قاري صاحب یوازې د 4-5 ماشومانو پلار نه دی، دا په دې علاقه کې د ټولو ماشومانو روحاني پلار دی. دوی دلته ماشومانو ته سبقونه وایي، ماشومانو ته زده کړې کوي. زمونږ د ټولو ذمہواري جوړېږي چې موږ د قاري صاحب څخه ودرېږو او د ده چې کوم اپریشن دی په دې چې هر 100 روپۍ راځي چې دا موږ د قاري صاحب ته پوره کړو. ماشومانو روحاني پلار دی، دوی دلته ماشومانو ته سبقونه وایي، ماشومانو ته زده کړې کوي. زمونږ د ټولو ذمہواري جوړېږي چې موږ د قاري صاحب څخه ودرېږو او د ده چې کوم اپریشن دی په دې چې هر 100 روپۍ راځي چې دا موږ د قاري صاحب ته پوره کړو. او هیڅ وس داسې نه کېږي. دا وخت راسه دلته حیات الله قاري صاحب هم ناست دی، دوی نه هم پوښتنې کوو. قاري صاحب د قاري صاحب خپله مجبوري ویلله، تاسو د دوی څه مرستې کړې دي؟ موږ چې کم ملګري وو هغه ټولو ته موږ وینا کړې ده، چا وله 5000 روپۍ راکړې، چا وله 2000 راکړې، چا وله 1000 راکړې. لیکن موږ په خپله په ناویډن کې سبقونه وو، زموږ یوه هفته چوټي ده. په دې کې اوس موږ منډه ترلمو واله باقاعده تقریبا زموږ یو 6 ورځې چوټۍ نور هم پاتې دي. په دې کې اوس موږ نور هم منډه شوالې. لیکن زموږ داسې وس نه کېږي چې 1 لک روپۍ وله موږ خپلې ورکړو. لیکن زمونږ چې کم وس کېږي 500,000 هغه وله موږ ورکړي دي. خو زمونږ دا دغه دی چې موږ اوس منډه ترله یو خواله او بل خواله. نور تکلیف یې موږ ته معلوم دی، چوټونه شته دی، هر څه شته دی. خلکو نه څه درخواست؟ نو بس خلکو ته دا دغه دی چې لکه څنګه چې رب العالمین ویلي، خو یو انسان سړی بچ کی، یو انسان ټول عالم یې بچ کو، ټول عالم. او کو یو انسان سړی مړ کی نو ټول عالم یې مړ. نو شهزاد قاری په دې وخت کې مجبور دی ډېر زیات. زمان خپلوان دی، هیڅ هم نه دی. لیکن حدیث کې راځي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی. دا زمونږ رور دی، موږ به ورسره مدد کوو تر څو چې زمونږ وسه وه. قاري صاحب زه چې په بازار یا کوم ځای کې چاندې ته وځم نو تاسو به راسئ؟ او جی موږ به ستاسو په هر ځای کې درسئو. انشاءالله قاري صاحب علاج به خدای پاک کوي د خیره. زه په خپله باندې ما هم ویلل چې 100,000 روپۍ به زه د خپل بنسټ د سیډه قاري صاحب ته ورکوم او نور به قاري صاحب له په بازار کې په جومات کې هر ځای کې چې انشاءالله چانده به ولګوم. انشاءالله.